د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیايي حالت ناورین جوړونکی بولي او ټینګار کوي چې د هیواد بیړنیو روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. د آسیا په ختیځ کې د دې ټولنې استازی وایي چې وروستیو ورځو کې له افغانستان سره د شاوخوا 140 ټنه اړینو توکو او درملو مرسته شوې ده، خو اړتیا ده چې دا مرستې لا هم ډیرې شي. په همدې حال کې د عامه روغتیا وزارت سرپرست ټینګار کوي چې افغانستان روغتیايي مرستو ته سخت اړتیا لري او د نړۍ هیوادونه د په افغانستان کې روغتیايي پروژې له سره پیل کړي. تم کېږم په همدې موضوع باندې غواړم بحث وکړم. په استودیو کې له ما سره ډاکټر هاشم وهاج ترینر او متخصص د شبه حضور لري. غواړم د دوی نظریات هم واخلم. تاسو څخه راغلاست وایم ښاغلی وهاج. تشکر. سلام به شما و بینندگان محترم. کور مو ودان. ښاغلی وهاج، داسې چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې روغتیايي وضعیت ناورین جوړونکی بولي، تاسو وضعیت څه ډول ارزوئ؟ کومې مرستې چې د شاوخوا 140 تقریبا 140 ټنه اړینې توکي د البته درمل او هغه څه چې د طبابت په برخه کې ضرورت ورته لیدل کېده، نړیواله ټولنه مرسته کړې ده، کافي ده یا کولی شو چې نور هم ورته ضرورت لرو؟ په ټوله کې ستاسو ارزیابي له دغه وضعیت څخه څه ده؟ وضع صحی افغانستان در حال فعلی بسیار بحرانی شده، به خاطر از اینکه شفاخانه ها، کلینیک ها و تمام دفاتر صحی ضرورت به اقتصاد دارد. معاشات باید داده شود، ادویه باید مهیا شود، مواد غذایی باید باشه و در ضمن بخش‌های ترانسپورتی و اکسیژن اینا موجود باشه. شما شاید خبر باشین که بانک جهانی پولهای خود افغانستان منجمد ساخته و فعلا که مثلا یک ماه و چند روزی از دولت طالبان میگذره، اما پیش از او هم معاشهای 1 ماه و 2 ماه پرسنل داده نشده. استاک ها در شفاخانه و اینا ختم شده و هرگاه این وضعیت دوام پیدا کنه ما به یک فاجعه، به یک سونامی صحی مبتلا میشیم، به خاطر از اینکه دکترای ما، قابلای ما، نرسای ما اینا همشان به وظیفه خود میاین بدون معاش، اما دوا نباشه، وسایل نباشه، مریض در دروازه شفاخانه میایه و میمونه. و از جانب دیگه منجمد شدن پولهای افغانستان توسط امریکا بازار و داد و ستوت و بانک ها را مسدود ساخته. نظر به اعلامیه اتحادیه دوافروشان افغانستان، ادویه افغانستان، اونا به لکها دلار داد و ستود دارن به کشورهای خارج تا که دوا را بیارن. وقتی که پول نباشه، دوا به کمپانی‌های خارجی نرسه، پس این دواها چطور به افغانستان برسه؟ فعلا یک استاک کمی در مارکت افغانستان است، اما این اگر خلاص شوه باز چی میشه؟ و این کمکایی که اینا اعلان میکنن که ما این قدر تن چیزی کمکایی کردیم، اونا هنوز پرسان نکردن از دولت افغانستان شما به چی ضرورت دارین. مثلا شما در تابستان آیا با بالاپوش ضرورت دارین که اگر بر شما 10 تن بالاپوش روان کنه؟ فعلا باید اونا بشینن که وزارت صحت عامه افغانستان با مقامات افغانستان که شما چی ضرورت دارین، چی یعنی شرایطو ته په کتو هغه څه چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري او اولویت لري ورته هغه باید مرسته وشي. بله باید همین کار شوه، به خاطر از اینکه خودسرانه میگن ما این چیز روان میکنیم. در ضمن میفهمیم که افغانستان مرگ و میر مادران و اطفال زیر سن 5 بسیار زیاد داره و اگر این وضعیت دوام پیدا کنه، این مرگ و میر مادرها و اطفال نهایت زیاد میشه و این پابندی ها و تحریم هایی که اینا برای بالای امارت اسلامی افغانستان گذاشتن یا وضع کردن، این بالای امارات نیست، این بالای مردم بیچاره است، مردم غریبی است که پول نداره که اونا میرن به شفاخانه دولتی و تداوی میکنن. یک چیز دیگه ایرام که تمام دنیا فراموش میکنه، اگر وضع اقتصادی افغانستان خراب شوه و وضع صحی مردم خراب شوه، یک راه بسیار خوبه و یک وسیله به خاطر رشد داعش و القاعده است. به خاطر از اینکه القاعده و داعش از خود پول دارن، اونا میتونن با سربازگیری اینمی وضع دگام خراب کنن که نه تنها که وضع صحی افغانستان خراب شده بلکه وضع سیاسی افغانستان هم خراب خواهد شد.
ښاغلی وهاج موږ سره د ویډیو کانفرانس له لارې باز محمد شیرزاد هم وصل دی. غواړم د دوی نظریات هم په دې اړه واخلم. شیرزاد صاحب، تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. پروګرام ته ښه راغلاست. سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه ته، تخنیکي همکارانو او لیدونکو ته. یوه نړۍ مننه کور مو ودان. شیرزاد صاحب، د افغانستان روغتیایي وضعیت څه ډول ارزوئ؟ یو ځل بیا د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. ټوله کې وضعیت دلته څه ډول ارزیابي کوئ تاسو؟ په دې ارتباط نه تنها چې د روغتیا نړیوال سازمان دا تشویش ښودلی دی، دا خبره واقعا د تشویش وړ ده، ځکه چې زموږ روغتیایي سیستم تقریبا د 75 نه تر 80% پورې د بهرنیو مرستو په اساس باندې دا ډیزاین شوی او تقریبا 2350 روغتیایي مراکز زموږ د جهاني نړیوال بانک لخوا نه دغه بودجه چې د نړیوالو کومکونو سلسله تمویل کړه، او په همدې ډول ځینې نور نړیوال موسسات لکه ICRC او ایمرجنسي او نورو په خپل هم ځینې کومکونه او مرستې رسولې. که چیرې دغه قسم تصمیم نیول کیږي، لکه دا کوم چې اوس نړیوال بانک ویلي چې موږ دغه کلینیکونه یا افغانستان سره موږ کومک بندوو، که چیرې دا کومکونه بندیږي، واقعا دغه روغتیایي مراکز به یوازې په تعمیرونه پاتې کیږي، ځکه چې د افغانستان د عمومي بودجې نه یوازې 4% بودجه پخوا د افغانستان د روغتیا وزارت ته ځانګړې شوې وه، چې دغه 4% بودجه حتی هغه یوازې اداري مصارف نشي پوره کولی. نو په دې ارتباط باندې که واقعا او دا مرستې بندې شي، دغه تمویل بند شي، دا به د افغانستان د خلکو سره هم دشمني او وضعیت د مور او ماشوم مړینه به تقریبا لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده 150 نه تر 160 میندې به په ورځ کې مري، او ماشومان هم کومې نوي زیږېدلي ماشومان او د 5 کلنۍ نه کته ماشومان، او تر ټولو غټ خطره هغه په فعلي شرایطو کې زموږ د کورونا موجودیت دی، او چې هغه په پټ شکل باندې هم دغه اوس روانه ده. زموږ نه سپین ږیري اخلي، زموږ خلک ما وایي د واکسین کچه تر اوسه 2% د افغانستان نفوس واکسین شوي نه ده، او تر ټولو غټ په د داخلي بې ځایه شوي کورنۍ تقریبا تر 5,500 خلک یو خوا بل خوا ته مهاجر شوي دي. په دو کې د ټول نه غټ خطر اوس د میزل ناروغۍ خپرېدل دي، چې یا د سرخکانو ناروغۍ خپرېدل دي، چې دا اوس عملا د دې خپرېدل شروع شوي دي په ځینو سیمو کې. که د دې کومکونو سلسله شي، یو بل غټ ناورین به راځي چې دا به د جنګ نه غټ تلفات او خطرات ولري. شیرزاد صاحب، کوم مورد چې تاسو ورته اشاره وکړله د افغانستان لپاره ډیر ګواښ پیښولی شي، کرونا، سوی تغذیې د ماشومانو د مور او د مړینې د کچې ډیروالی، او یا هم سرخکان، د واکسین نشتون، کوم مورد د افغانستان لپاره اوس ډیر خطرناک تمامیدی شي؟ تر ټولو لومړي قدم کې خو تاسو ته باید معلومه وي چې هغه د ساري ناروغیو خپرېدل دي، چې دا یو نړیوال تشویش هم دی، چې د ساري ناروغیو په خپرېدو کې د کورونا، د میزل، د پولیو، او تر ټولو غټ خطرناک هغه د مقاوم توبرکلوز ناروغانو زیاتېدل دي، چې دا خپله د دوی ته دغه درمل راونه رسېږي، د سلسله دوام پیدا نه کړي. دا موجوده کوم ناروغان چې تر درملنې لاندې وه، دا هم په مقاوم توبرکلوز بدلیږي، چې دا به د ټولې نړۍ لپاره چاله شي. د افغانستان سره مرسته د نړیوالو سره مرسته ده، او دا د دوی یو اصل او یو مجبوریت دی او یو اصول دی، هغه د بشري حقوقو، چې دوی باید دغه دوام وکړي. ځکه چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د NGO د لارې نه مخته ځي. NGO په دې معنی یعنی نان ګورنمنټل ارګنایزیشن، یعنی دولتي ادارې نه دي. نو په دې ارتباط باندې دوی باید د خپل خدمات ونه دري. اگر چې دغه کومکونه تر اوسه پورې کیږي، په کومک کې موږ فرمایش نشو ورکولی چې موږ ته دا شی راوړه ده، څه چې پیرزوی، خو په هر صورت کې یو قدم هم په دې ارتباط باندې اخیستل کیږي، موږ د هغې قدرداني کوو، یو افغان ته یو خیر پرې رسیږي. لکن د سیستم د ثبات په خاطر باندې دولت باید د خیراتونو په تمه کینني، باید خپله تګلاره ورته وګوري، او په دې ارتباط موږ ډېر زیاتې منابع لرو، که دوی واقعا توجه ورته وکړي، دا سیستم د زوال نه مخنیوی کولی شي. مننه کوم. بیرته راګرځو تاسو ته. وهاج صاحب، ښاغلی شیرزاد ویلي چې دولت یا طالبان نه باید نړیوالو مرستو باندې یوازې اتکا وکړي، له کورنیو منابعو څخه هم استفاده وکړي. دغه ظرفیت شته وینئ تاسو؟ افغانستان
لله الحمد منابع سرشار داره و تا حال را در 40 سال گذشته اونمون مقوله از است که با ما ماهی دادن که بخوریم و ماهی گرفتن یاد ندادن. ما هر وقت محتاج خارجی ها باید نباشیم. شما ببینید در بخش صحی NGO ها هستند که افغانستان بخش های صحیش پیش میبرن و بانک جهانی اونا را تمویل میکنه. اما می که قطع شد مشکلات بسیار وخیم با ما پیدا شد. همین رقم اردوی ما، اردو را اونا کمک میکردن، وقتی کمک ها بند شد اردوی 300,000 نفری منحل شد. ما دولت باید از امیال شروع کنه که آهسته آهسته فکر نکوي هغه وخت یو فساد و څنګه موږ باید په دغه کچه باندې ووسو چې یوازې د نړیوالو مرستې چې د یوې میاشتې لپاره هم موږ ونه شو کولی چې ادامه ورکړو. د یوه میاشت کېږي د نظام له ړنګېدو وروسته حداقل موږ باید یو ذخیره یو څه نه درلوده. یعنې فکر نه کوئ په دې برخه کې فساد شوی؟ یک فساد وسیع در تمام ارگان ها و خصوصا صحت عامه بود. تا جایی که ما خبر داریم 70% بودجه صحت عامه در معاشات سوپر اسکیل و در فیشن و درشن و در چیزها مصرف می شد. یعنی صرف 30% به خود مردم بیچاره می رسید یا با مامورین می رسید. و اگر جلوگیری از این فساد شود ما می توانیم با مو بودجه خود کشور ایره تمویل کنیم و در ضمن فعلا مثلا مالیات گرفته میتونن، تکس ها را گرفته میتونن از یمی بودجه ها و چون آل مصرف هنگفت بالای نظامیان ندارن، اردو ندارن، باید با پای خود استاد شوند و کارهای صورت گرفته باید بگیره که سکتور خصوصی را تقویت کنن. به خاطر از اینکه سکتور خصوصی میتونه که یک کمک کننده بسیار خوبه در با پا استاده کردن وضع صحی کشور باشه. و در ضمن یک برنامه دیگه که در شفاخانه ها باید شروع میشد، یک فیس بسیار کمه که بتانن امو ضرورت های خود شفاخانه های دولتی را یا کلینیک ها را، مثلا فیس دکتر 10 افغانی در هر شفاخانه اگر باشه، امی 10 افغانی بسیار زیاد کمک میکنه. و یکی بعضی از بخش های از شفاخانه های دولتی را در اختیار سکتور خصوصی بگذارن که مثلا دولت نداره که در اونجا او امکانات نصب کنه. ما باید به خاطر خودکفایی شروع کنیم. خصوصي سکتور سره څه باید وکړي دولت؟ فکر کوئ د کومې برخې دولت کولی شي چې له خصوصي سکتور مخصوصا د روغتیا په برخه کې پیاوړي کړي؟ امی حال که مریضای ما با کشورهای همسایه و خارج میرن، همشان به شفاخانه‌های سکتور خصوصی میرن. یعنی پولای خود به جیب خارجی ها کشورهای همسایه میریزن. و در اینجا سکتور خصوصی در این 20 سال گذشته خصوصا شما با ما بگوین که آیا به یکی از شفاخانه‌های سکتور خصوصی زمین داده شده؟ آیا بر یکی از شفاخانه‌های شخصی قرضه داده شده؟ آیا مالیاتی که شفاخانه‌های شخصی میتن مساوی به مالیات فابریکه‌های جرنگان فروشی و یا لوازم آرایش نیست؟ آیا برقی که شفاخانه‌های شخصی تحویل میکنه بخش برق تجارتی است و برق دیگه‌ای که حتی هتل‌هایی که به خاطر محافل اینا جور میشه اونام تجارتی برق میتن و شفاخانه هم و شفاخانه تقاضایی هم میره که مریض غریب و بی‌وضاحت رایگان هم ببینین. پس اگر دولت دست به هم بته و سکتور خصوصی خود تقویت کنه، بار دوش مریضا که با شانه های دولت است او کم میشه و میتونه که بسیار زیاد پولی که به خاطر تداوی به کشورهای خارج میره اونا رو میتونن که سکتور خصوصی جلوگیری کنه. در ضمن فل حال میبینین که سکتور خصوصی بسیار رشد و پیشرفت‌هایی کرده. مثلا عملیات‌های بزرگ قلب در افغانستان توسط سکتور خصوصی میشه. خلک کولی شي پر دوی باندې باور وکړي؟ بله باور کردن. شما ببینین در تبدیل گرده مردم از خارج میاین در اینجا اجرا میکنن. مثلا عملیات‌های قلب، IVF، القای خارج رحمی، MRI و دیگر بخش‌های ارتوپدی، این سکتور خصوصی میتونه که به دولت بسیار زیاد کمک کنه.
مننه کوم له تاسو نه. شیرزاد صاحب، وحاج صاحب ویلې چې که چیرې له خصوصي سکتور سره مرسته وشي د پیاوړتیا په برخه کې دوی دغه ظرفیت لري چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي. څه نظر لرئ په خصوصي سکتور کې، البته د روغتیا په برخه کې دغه ظرفیت تاسو وینئ چې د روغتیا په برخه کې د افغانستان وضعیت له ناورین څخه وژغورل شي؟ د خصوصي سکتور په برخه کې موږ بار خپل تشویشونه چې یو موږ شریک کړي دي، په دې خاطر چې د افغانستان خصوصي سکتور په هغه قسم باندې چې باید پلان شوی وي، د دې لپاره د ابتدا نه طرحې جوړې شوی وي، د دې لپاره ابتدا ستاندردونه جوړ شوي او بعد هغې نه سیستم ایجاد شوی وي. مګر دلته سیستم ایجاد شو، د هغې نه وروسته بیا طرحې او ستاندردونه بیا وروسته ورته جوړ شول چې متاسفانه یو هم عملي نه شوه. په اصل کې په نوره نړۍ کې هم همداسې دي چې خصوصي سکتور هغه خدمات عرضه کوي چې کوم دولت یې نشي کولی. په دواړه په هماهنګۍ سره بیا کولی شي چې یو مکمل پاکیج سره جوړ کړي. لکه مخکې چې وحاج صاحب هم وویلې چې بعضې خدمات دي چې دولت د دې توانایي نه لري چې په ټولو شفاخانو کې سیټي سکین ولګوي یا ایم آر آی ولګوي. که خصوصي سکتور ته اجازه ورته ورکړي، برق امکانات او سکیورټي د دوی کولی شي تقریبا متمم خدمات دواړه شریکه سره یو ښه پاکیج خلکو ته وړاندې کړي. لیکن په افغانستان کې کوم خدمات چې دولت وړاندې کوي، خصوصي سکتور هم عین خدمات وړاندې کوي، یعنی په عین رقم باندې. او بل دا چې په دولت کې فساد او په خصوصي سکتور کې تر هغې زیات فساد و. یعنی دا موضوعات شته. موږ او تاسو د کورونا په ټیسټونو کې ولیدل چې زموږ خلک په څه حالت کې سره قرار درلودو. اگر چې د کورونا په ټیسټونو کې دا د دولت مسؤلیت دی، په ټوله دنیا کې چیرته چې یو ایمرجنسي راځي دا د دولت مسؤلیت دی چې خلکو ته پوره خدمات وړاندې کړي. مګر که دوی نشو کولی، باید د خصوصي سکتور ته دغه امکانات په لاس کې ورکړي وي چې د دوی سره د دې په عوض شدو پروژې ډیزاینولې، د دې په عوض باندې شدو د پروژې پیسې مصرفولې، خصوصي سکتور نه همکاري غوښتی وي، نو هم به خلکو ته چې دی کم راغلی. په هر صورت خصوصي سکتور او دولت دا لازم او ملزوم دي، لیکن د یو اصولو په چوکاټ کې، د یو ستاندردونو په چوکاټ کې چې باید دغه په مکمل ډول په یو تفاهم کې سره وړاندې شي. او بعد د دې نه د افغانستان د روغتیا وزارت دپاره چې اوس فعلا یو متحد ټیم سره رامنځته شي، واقعا تخنیکي کسان سره رامنځته شي، دوی کولی شي په تفاهم سره یو ښه فضا رامنځته کړي چې هم خصوصي سکتور ته لکه مخکې دوی چې ویلي کوم تقویه چې د وزارت د خوا نه ضرورت ده، د واکسین فراهم کول، د ځمکو په ارتباط باندې باید یو هغه د پی 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 یا پبلک پرایویټ پارتنرشپ د خصوصي سکتور سره د دولت د هماهنګۍ هغه پروژه په منظم صورت سره عملي شي. نو زه فکر کوم چې دوی ته به قرضه هم پیدا کیږي، دوی ته به ځمکې هم پیدا کیږي. لیکن هر څه نیمګړي همداسې پاتې شوي دي، باید په منظم صورت سره یو چې په اصول او چوکاټ کې عملي شي. نو دا یو ښه خبر ده چې هم د کوم خدمات چې وزارت صحتامه وړاندې کوي، باید خصوصي سکتور د هغې نه ایډوانس خدمات عرضه کړي چې زموږ د هیوادوالو د تګ مخنیوی وشي خارج ته. فکر کوئ اوس په هغه باور او اعتماد حتی په خصوصي سکتور باندې هم د افغانستان د خلکو نشته؟ پاکستان ته، ایران ته، هند ته، حتی داسې هیوادونو ته چې پر هغوی باندې یعنی د افغانستان په پرتله شاید دلته امکانات هم ډیر وي، متخصصین هم ډیر وي، اما هغوی هلته مراجعه کوي. د اعتماد د فضا نشتون لامل تاسو په څه کې وینئ؟ همدغه فساد ده؟ ګورئ وحدت صاحب، د کوم سوال چې تاسو وکړئ که دا په معکوس شکل باندې مطرح کړئ، زمونږ هیوادوال تقریبا که خارج ته لاړ شي شاید په کال کې 100,000 200,000 یا 300,000 هیوادوال زمونږ خارج ته لاړ شي. مګر دا 15 میلیونه چې دلته په هیواد کې دي دا زمونږ د هیواد د ډاکټر صاحبانو د خوا نه، د نرسانو، قابلو، خصوصي سکتور، دولتي سکتور د خوا نه تداوي کیږي. تاسو به لیدلي بمبارۍ به لیدلي، انتحاري پیښې به لیدلي. کوم انتحاري پیښې مریض خارج ته وړل شوی؟ ټول ګوره زموږ په هیواد کې زموږ خپل ډاکټر صاحبانو دا تداوي کړي دي او فضل د خدای جوړ شوي دي، یعنې ډېر ښه خدمات وړاندې کیږي. اگر چې مخکې دا د افتخار خبره ده چې په افغانستان کې د پښتورګو د تبدیلۍ عملیاتونه کیږي، مخکې چې وحاج صاحب ویلي، خو یو بدبختي دلته د انساني غړو د قاچاق موضوع هم مطرح کیږي چې په دې خاطر هم ښه موقع وه چې دا موضوع باید یادوري کړو. په افغانستان کې په اسانۍ سره خلک خپل پښتورګي خرڅوي او بعد د دې نه چې بیکاري زیاتیږي، فقر زیاتیږي، ناداري زیاتیږي.
نو خدای ناخواسته داسې نشي چې په افغانستان د پښتورګو د تبدیلولو مرکز وګرځي. باید دولتي مسؤلین، د عامه روغتیا وزارت مسؤلین، د نظارتي ادارو مسؤلین او خصوصا د وزارت داخله د انساني قاچاق موضوع زیاته نشي په افغانستان کې. دا یو ډیره مهمه موضوع ده چې دې اصل ته باید توجه وکړو. مننه کوم شیرزاد صاحب. د وهاب صاحب، شیرزاد صاحب ورته اشاره وکړه چې د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د هماهنګي کړنلاره باید شتون ولري ترڅو خصوصي سکتور پیاوړی شي. په دغه شلو کلونو کې داسې کومه کړنلاره د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ موجوده نه وه چې تاسو د هغې پر اساس باندې پې کار کوو او خصوصي سکتور پیاوړی کېده، یا مثلا د بیمې په برخه کې د نورو برخو کې چې خپله شیرزاد صاحب هم ورته اشاره وکړله، داسې کومه مشخصه کړنلاره وه؟ در 20 سال گذشته نه تنهایی که سهولت ها و یا لایحه و قانون درست به خاطر سکتور خصوصی اینا آماده بسازن، بلکه مقرره شفاخانه شخصی را که اینا تصویب کردن یک ضربه محکم بر فرق سکتور خصوصی بود. مثلا در او چیزهایی را نوشته کرده بودند که خلاف اصول طبابت و ناممکن بود. مثلا در یک جای از او مقرره نوشته کرده بودند که هر شفاخانه خصوصی که تأسیس میشه باید امبولانس هوایی داشته باشد، هلیکوپتر داشته باشد. بلیاز خدا افغانستان است، هند و پاکستان و ایران شفاخانه‌اش هلیکوپتر امبولانس نداره. قوانین مثلا شما اگر میخواین یک شفاخانه بسازین سخت شرایط وضع کنید. بله، شما باید 5 میلیون افغانی تضمین بگذارین یا این قدر پول تضمین بگذارین. امی پیسه را که ما تضمین میگذاریم تا چه وقت باید باشه؟ قوانین خوب جور نکردن، چیزایی که سهولت و سکتور خصوصی باشه اینا مهیا نساختن. و طوری که شیرزاد صاحب گفت، شما ببینین در امی 2 سال گذشته پروازها قطع شده، سرحدها بند شده به خاطر کرونا. همین مریضای ما و شما، مریضای قلبی ما، مریضای جهاز تنفسی ما، ارتوپدی ما، چشم، گوش و گلون، اینا کجا رفتن؟ آیا مرگ و میر مریضای ما به خاطر از اینکه به هند و پاکستان و ایران و دبی نرفتن زیاد شده؟ نه خیر، بلکه تمامش اینمی سکتور خصوصی تداوی کرد. این که نام سکتور خصوصی یک اندازه اینا خراب ساختن چندین علت داره. علت اول دولت مردای ما. مثلا یک رئیس جمهور کشور میگوید که من زکام داشتم، اینجا تداوی نشدم، رفتم در ترکیه یک گلاس آب به دادن جور شدم. یا یک رئیس جمهور ما میره ولادت خانمش در یک کشور همسایه میشه. آیا ما یک ولادت در افغانستان شده نمیتونه؟ و به نام قصاب و به نام خون مردم خور این چیزا. و دوم رسانه های ما متاسفانه که منفی ترین رول در مورد سکتور خصوصی افغانستان بازی کردن و این است که اگر در یکی از شفاخانه خدای ناخواسته یک مریض بمره، او را آنقدر بزرگ می ساختن، در حالی که مرگ و میر مریضا در شفاخانه دارن، عملیات، انستیزی و دیگه واقعات. اما اگر یک ولې وهاب صاحب دغسې یو انګیزه ولې باید خلکو ته پیدا شي چې بهرنیو هیوادونو ته مراجعه وکړي؟ فکر نه کوئ خپله په خصوصي سکتور کې هم په شفاخانو کې فساد شته؟ یا مثلا که ووایو لکه د آزاد بازار په څیر د درملو قیمت خرڅول، د ځای څخه د پیسو ډېر اخیستل، یعنی په ځینو خصوصي روغتونونو کې چې ته ورشې حتی پیسې در څخه اخیستل کېږي په هغه کیفیت چې درته خدمات وړاندې کېږي هغه نه وړاندې کېږي. د هغې لپاره خلک ترجیح ورکوي چې زه دومره پیسې دلته مصرفوم او صحت مې نه جوړیږي او پیسې مې مصرفیږي، ولې بهر ته نه ځم؟ فکر نه کوئ یو دلیل هم دا ده چې خدمات یې په سم توګه نه وړاندې کېږي؟ ما ایره نمیگوییم که سکتور خصوصی هم مشکلات نداره، بله داره، اما اگر لایحه درست، مقرره خوب موجود باشه و چکینگ درست باشه، باز این کارا نمیشه. مثلا میگن در افغانستان دوای بیکیفیت است. چرا ریاست فارمسی ما، وزارت صحت عامه ما مانع از این دوا میشه؟ دوا یک چیزی نیست که مثل هیروئین و چیزا وری پت فروخته شود، در دواخانه ها فروخته میشه. شما در بعضی از دواخانه برین که یک قلم دوا عین جنس 10 افغانی است
و از کمپانی دیگهش ببینین 280 روپیه است. دقیقاً. چرا این رقم تفاوت وزارت صحت عامه اجازه داده؟ یک چیز دیگه ای که باعث از این که سکتور خصوصی را بدنام بسازن کشورهای همسایه است. شما قبلا میدیدین در تلویزیون ها و اینا میشنیدین که دکتر فلانه از فلانه کشور آمده و مریض میبینه. منیجرهای کشورهای همسایه در تمام افغانستان چکر میزدن و تبلیغات میکردن به خاطر جذب مریضا. در ضمن مریض ما مثلا من در التراساوند لله الحمد در دنیا شهرت جهانی دارم. راپوری که من میتونم هیچ کس رد کردن نمیتونه، اما امیر راپور ما که میرفت پیش یک دکتر پاکستانی یا هندوستانی سر میزش که مریض ما منداخت بازو کتی امپلاق میزد. نه والا راپور افغانستان ما قبول نداریم. به لحاظ خدا عکس امارای در افغانستان گرفته میشه عکس که او عکس هیچ کس نمیتونه که غلط بگویه. مریض ما میرفت در اونجا باز دوباره امارای میکردن. کشورهای همسایه رول خود بازی کردن، رسانه‌های ما رول خود بازی کردن، دولت ما رول خود بازی کردن. بیاین چالش میتیم استاندارد عملیات‌های قلبی در افغانستان، بخش گرده، بخش ارتوپدی، همین بخش IVF و IUI و تداوی بیاولادی اگر به اندازه استاندارد امریکا و اروپا نبود ما شفاخانه را بسته میکنیم. شیرزاد صاحب د وحاج صاحب خبرې مو واورېدلې، دوی وایي چې د خصوصي سکتور د بدنامولو په برخه کې حتی رسنۍ هم کار کړي دي، نور خو پر ځای پرېږده. نظر مو څه دی؟ زه یو موضوع ته باید په وضاحت سره باید ووایم چې اختلاطات په هر ځای کې شته، خصوصا مګر د اختلاطاتو په خاطر باندې یو موضوع چې ډیره مهمه ده هغه په افغانستان کې د ناروغ مسؤلیت او د طبي خطاو دپاره د خاصه نه محکمه شته او نه د دې څېړنه شته او د معافیت سیستم پکې ډېر رایج دی. هم په دولتي سکتور کې چې دی زمونږ طبي خطاوې موجود لري او خصوصي سکتور کې بیا تر هغې زیاتې دي. او وحاج صاحب د خپله د دې شاهد چې موږ ورغلي یو او ډېر زیات ساحو کې بررسیانې کړي دي. د واقعو په جزئیاتو باندې به نه ورځو. دولت تر خپل توانه پورې خپل کوشش کړی دا چې هلیکوپټر ویل شوی وای موږ یو مقرره وه چې په هغې کې حد اقل استانداردهای شفاخانې په نامه، یعنی د هیڅ روغتون نه هلیکوپټر چې به نه درله او هغه مانع شوي نه دي، همدا اوس هم فعالیت کوي او پخوا هم فعالیت کوو. د تضمین په برخه کې واقعا دا یو غلط تصمیم و، خو دغه مقرره یوازې د عامې روغتیا وزارت نه ده جوړه کړې، په دې کې د عدلیې وزارت، په دې کې د اتحادیې، په دې کې د څارنوالۍ، په دې کې ملي شورا، په دې کې رئیس جمهور، په دې کې پارلمان، دا ټولې کمیټې په دې کمیټو په دې لایحو کې چې دی د هغې شریکې وي، ځکه یوازې دا نه د وزیر فرمایش دی، نه د معین فرمایش دی او نه د کوم رئیس فرمایش دی، خو دا یو سیستم یو اصلاحي ته ضرورت درلودو چې حداقل سهولتونه څومره چې قوانین سختېږي هغه همره باید سهولتونه ورته مناسب ورکړل شي. خو خبره دا ده د بهر تم چې کوم یو سفر کوي نن زیات تقریبا دا 3 کټګوري خلک دي. یو هغه کټګوري خلک دي چې واقعا په افغانستان کې د هغې د تداوی امکانات نشته، لکه د سرطان ناروغیو موږ په ټول مملکت کې داسې دستګاه نه لرو چې شوا ورکړي، ځکه دا خلک مجبور و مکلف دي چې دوی لاړ شي. یا مثال د ځیګر ترانسپلانټ دی، د زړه هغه ډېرې پیشرفته ناروغۍ دي، یا د ځینو نورو اعضاو تبدیلول دي. یوازې یو د پښتورګي امکانات اوس په هرات ولایت کې او په کابل کې په دې ځای کې را پیدا شوي. دا دویم ګروپ هغه کسان دي چې هغو پیسې لري، هغو غواړي چې د موقع نه په استفاده خپل میډیکل توریزم وکړي. د امریکا نه په کال کې په میلیونهاو خلک هندوستان ته راځي، د پاکستان ته راځي، تایلند ته ځي، هم خپل تفریح کوي او هم خپل تداوی کوي کوم یو ځکه چې هلته ارزانه ده. او دریمه قدمه هغه خلک دي چې هغه زموږ په سیستم بې اعتماده دي. یو ځل لاړ دی یو روغتون کې دولتي روغتون کې چې خراب شوی، خصوصي ته لاړ دی، خصوصي کې تر هغې بدتر شوی، بالاخره د تصمیم نیولی چې زه یا ځم هندوستان ته ځم یا پاکستان ته ځم یا بل ځای ته ځم. او واقعا دا یو واقعیت دی چې په داخل د افغانستان کې هم د افغاني ډاکټرانو په ارتباط باندې دا یو منفي تبلیغات موجود و. لیکن کوم چې تر هغه پورې چې یو څوک درد ونه ویني هغه شکایت نه کوي او درد واقعا شته، دغه د نقصو یا د دواګانو غیر متوازن قیمتونه، د فیسونو د عملیاتونو په سر باندې د غیر متوازن فیسونه چې هم فیسونه اخیستل شوي دي او هم بیرته چې د نتیجه نه ده ورکړې،
دا یو جز د خلکو حق دی او میډیا مجبور دی چې د خلکو आवाज راپورته کړي او دغه आवाज هم د اصلاح په خاطر دی چې هم مسؤلین ورته متوجي شي او هم چا چې غفلت کړي ورته متوجي شي. ډیره مننه کوو شیرزاد صاحب. لاندو ټکو کې وخت مو ډیر کم دی چې جنبندي بیا له وهاج صاحب سره هم ولرو. ورته اشاره وکړله وهاج صاحب چې د بشري لومړی باید اولویت بندي شي په افغانستان کې چې موږ څه شي ته ضرورت لرو بعد د هغې نه مرستې وشي د روغتیا په برخه کې. او بله دا چې دغه د بشري اصولو سره سم تاسو ویلې چې حتی اقل سیاست باید له روغتیا څخه جدا شي. څنګه باید مرستې وشي د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې چې د بشري ناورین څخه موږ خلاص شو؟ په کور دننه ستونزې به موږ پرې خبرې وکړو بیا به حل شي. زه مخکې د دې نه چې تاسو د غونډې د پروګرام ته راشم، ما ډاکټر تدروس هغه مستقیما کانفرانس و د روغتیا د نړیوال سازمان چې مجمع عمومي د سازمان د ملل متحد ته خبرې کولې او هغه د افغانستان په نمائندګۍ باندې خپلې خبرې وکړې. یعنی واقعا افغانستان ډېر ښه پرزنټ کې او هغه کومکونه چې دوی وغوښته د افغانستان خصوصا د صحتمندي پروژې لپاره د 501 هغه مرکزونو چې هغه ډیر عاجل او ضروري دي چې په هغې کې شفاخانې دي او عاجل خدمات عرضه کوي، د دې لپاره 6 میلیونه ډالر وغوښته او چې هغه مو سره منل شوي دي دا به راځي. دویمه مرحله کې د ټولو دونورانو نه د نړیوالو نه هم دا هیله وکړه چې د افغانستان د موجوده روغتیایي سیستم د چلولو په خاطر دو باید خپل تعهد ولري، ځکه چې صحت د سیاست پورې ارتباط نه لري او دا د عوامو خلکو سره یو ظلم دی که چیرې دغه پیسې ور باندې بندیږي. او په درېمه قدمه کې هم د نړیوالو نه دا وغوښتل چې خپل غیر د هغې نه خوراکي مرستې او د دې نړیوالو مرستو ترانسپورتي سیستم باید افغانستان سره تنظیم کړي. دا یو واقعا عاجل اقدام دی او موږ نړیوالو ته نشو ویلی چې موږ ته په خیرات کې فرمایش راکړي. هغوی چې څه موږ ته راکوي زموږ قبول دي، خو د افغانستان دولت هم باید بې تفاوته کینني د خپل عربي ممالکو نه د نورو نه څوک چې ورسره ښه روابط لري باید د کومکونو جلب د سیستم د چلولو په خاطر مننه کوو. شیرزاد صاحب کور مو ودان له تاسو نه نړۍ مننه. وهاج صاحب څه نظر لرئ اصول باید څه ډول ووسي د بشري مرستو په برخه کې باید سیاست له روغتیا څخه جدا ووسي او کنه ځکه دغه وخت کې موږ درمل او هغه ته ضرورت لرو؟ په لنډو ټکو کې وخت مو ډیر کم دی. در تمام تاریخ اگر ببینیم صحت از سیاست همیشه جدا بوده و باید جدا باشه. به می خاطر بیرق صحت سفید است و کمک‌های جهانی که به افغانستان میشه من مخالف هستم به گپای شیرزاد صاحب که ما باید فرمایش ندیم به خاطر از اینکه اونا خیرات با ما میتن. نه خیر، جامعه جهانی مکلف است که در تمام دنیا هر فرد از انسان در کره زمین اگر به کمک‌های بشر دوستانه ضرورت داشته باشه با اونا امداد برسانه. چرا این پول‌هایی که پیش جامعه جهانی میآید از پول‌های تمام همین دنیاست که به اونا میرسه. کشورهای دنیا دست به هم داده کمک میکنن به جامعه جهانی. جامعه جهانی هر جایی که مشکلات میبینه نظر به ضرورت از اونا برشان کمک میکنه و ما در تلاش ازی باشیم که اولویت‌های خود به جامعه جهانی بگوییم و جامعه جهانی هم باید به او اولویت‌های ما ارج بگذاره. پروتکل هم لرو نړیوال سازمان و در ضمن افغانستان خوشبختانه زیادتر بخش صحی افغانستان توسط WHO NGO ها و ICRC پیش میره. کور مو ودان وهاج صاحب. ډاکټر هاشم وهاج او باز محمد شیرزاد له تاسو دواړو څخه ډیره مننه کوم. کور مو ودان.